مور زما د کومې کونډې خور زما د کوم یتیم بچي په اوښکه به د الله رحم راغلی وي چې تاسو ته الله پاک ملائکه فرشته یو پاک عظیم شخصیت د ولسمشر غني په څېره کې تاسو ته الله راولېږه چې دا ولس د بدبختۍ نه راپورته کړي. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو غاری عیسی مو بیا ولید وایي چې اشرف غني د الله تعالی له طرف نه رالیږل شوي ملایکه ده او افغانان د دې په قدر نه پوه شول او نه پوهیږي. ملګرو ملایکې او پیغمبران د الله تعالی هغه مخلوق دی چې د ټولو ګناه کبیره او ګناه صغیرونه پاک دي. دا ملحد د 1 لک افغانانو قاتل ته ملایکه وایي. العیاذ بالله اشرف غني دوی خدای نیسي. اشرف غني د دوی خدای دی او العیاذ بالله اشرف غني زموږ له پیغمبر سره دی برابروي. ملایکه هغه چاته ویل کیږي چې هغه پاک کوي، هیڅ ګناه یې نه کړي. د ده قاتل په لاسو باندې خو د 1 لک افغانانو معصومین دي. دی ولې داسې کوي؟ ملګرو خدای دې دا تباه و برباد کړي. تاسو ته زما پیغام دا دی چې د دې ملحد دی د دین نه خلاص دی، د دې خبرو ته غوږ مه باسئ. دا تاسې مو خرابوي، ستاسې ذهنونه پاک دي، تاسې ډېر تکړه ځوانان یاستئ. تاسو ته د افغانستان راتلونکی زموږ اسلام راتلونکی تاسې ته په تمه دی. باید تاسې دا ټول په ښه ترتیب سره ترسره کړئ. زما ټولو ته دا پیغام دی چې دا ویډیو چې څونه نشرولی شي، څونه شیر کولی شي، شیر یې کوي. دا ویډیو د کوم نوم دپاره یا کوم شي دپاره موږ نه کوو، موږ د الله تعالی د رضا دپاره کوو چې ډېر مسلمانان وروڼه د ده ویډیوګانې ګوري، د ده سره همغږي دي، د ده مینهوال دي، د ده اصلي څېرې نه پوه نه دي چې دا د اسلام قاتل دی او دا د اسلام دښمن دی او دی د مسلمان په جامه کې کافر راغلی دی.